الله اسوک چې بدل کې نعمت د الله رست دینا چې راغلی دته د بشک الله سخت سزا ولده زین للذین کفروا الحیات الدنیا ويسخرون من الذین آمنوا دا یو شبهه راځي شبهه دار چې کافران ډیر مالدار دي هغه سره رزق دی موږ سره نشته موږ هغه ته محتاج کیږو نو کدا دین زمونږ غوړې نو پکار دا چې مونږ مالدار وې ګور د الله نومونو کې رحمان او رحیم دوا اسماء دي او دې اسماء چې ستقاضا نو سره چې پای پوښینه بیا دا شوبه نه پیدا کیږي رحمان هغه چاته وي چې داغه مهرباني هر چاته شامل وي او صفت د رحیمیت دا مطلب دی چې داغه رحم کې تسلسل وي الله شان دارے چاغه دے خپلو بندگان الله نیکانو بندگان الله رزق نسبتاً کم ورکي تنگي اور پسې تکلیف باندې ول ورکي او دې کې شاید داغه حکمت دای جدا سے خلق په دین باندې کلکی او علم هم د دې مضبوطی د اسلام مزاج د ابتدا نه لغه عمار تو ګوره بلال تو ګوره یاسر تو ګوره اڑیر مالدارو کا نا دین خواہ خلق سینے پور لگولے واقعی خلق را رسولو بل طرف تا ابو لہب تو گو رہے ابو جہل تو گو رہے اگر سمر مالدارو دا شبہیں ما پیدا کرے دا مزاج دین انبیاء کرام علیہ السلام اکثر و بیشتر فقراء دی غریبانان دی صوفیاء پاکی داوئی چی زمونگے دا پیغمبر فقر چی کم دے غریبی دا لاغے اختیاری وا قدرتی نہ دروغ ہوئی فقر د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیاری نہ رہے من جانب اللہ واللہ را استبس اختیار اللہ تعالی رزق پر تقسیم کے نہ اور گئی انبیاء علیہ السلام کے دعا انبیاء دی چاہی لالا بادشاہی اور کرے داؤد و سلیمان علیہم السلام نور داغی جندم بادشاہیت نو اغی وخپل نور کارونه کول حدیث کے راضی داؤد علیہ السلام ډیر نیک سړی و دا الله رسولو هغه د خپل لاس ګټه خوړه دا مزاج ظالم جوړوي دنیا چې چا سره ډیر ای هغه د ډیرو نعمتونو نه محروم شي هغه د خوب د نعمت نه محروم یغیله خوب نه ورځي تر کومه چې ماسختن یو چونګ ګولې نه خورل مترغه سیبان له خوب نه ورځي غریبه کې هغه سکی چې مالداري کې نه کیږي مبارکه قرآن بطور جواب شبهه وی زین للذین کفروا الحیات الدنیا خسته کړي شوی دی کافرانو ته ژوند د دنیا ويسخرون من الذين آمنوا سخریا خندنی ته وایي یو خندای یو ټوکي ته یو بنی آدم سره ټوکه کې نه غي ته وایي مزاح میم زی الف او ح مزاح نو ټوکه کول چا سره جدا له او چا پورې ټوکه کول جدا سي چا پورې ټوکه ته خندنه وایي ته بیا مذاق اڑانا وایي مذاق یو مزاح دے میم زی الف ح دا کم چې مذاق کې بالفرض مذاق اڑاوے انہیں تک عربے کے سخریه وای چاپورے بټو کې نه کې چاپورے بخندنه نه کې راړې لوی جرم دے قرآن مجید برستو سورۃ الحجرات کے فرمائی چې لا یسخر یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم اے ایمان والو یو قوم دے دبل قوم پورے ټوکی نه کوي دا حق پرس وره بیا وتا د پتو لګي چې دی په قرآن سمرا عمل کوي چا پورې ټوکی مګو د یو سړي ښه حالت ته خراب حالت ته شکل خره خراب دی کور خره که خراب دی داګه دی کنه ستا خو نه تر خپل شکر ادا کوو مسلمان پورې ټوکی کول دا کفارو کار دی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا او دی ټوکی کی آئے کسان پورے چی ایمان راوڑ رہے مومنانو پورے ټوکی گئی
والذین اتقوا کسان چې ځانې بچ کړي د شرک نه فوقهم د دې د پاسه به یوم القیامت د قیامت پر چا چې تقوا اختیار کړي دا نو د قیامت پر د دې خلکو د پاسه والله يرزق من یشاء بغیر حساب او الله روزي ورکی چا چوغواړي ډیر بغیر حساب ډیر دا مطلب نه چې حساب به سره نه کوي نه موږ وایو بې حساب خلک راغی که نه دا هغه بې حسابه دی الله بې حسابه څه شی چاله نه ورکوي چې حساب به ورسره نه کوي که نه حساب هر چا سره کوي بغیر حساب ډېر الله رزق ورکوي چا چې وغواړي بغیر حساب ډېر کان الناس امة واحده او خلق یې وډله دا ترغیب د جهاد ته اعلان فتح خلق یې وډله اکثر خلق دا وایي ټول خلق یې وډله مسلمانانو دیا فبعث اللہ نبیین بہت سره څنګه لګي او آیا بل شانته او آیا کان ناس امه واحده او خلق یو ډله په شرک باندې یو ډله رومبنه پیغمبر چراغله نو علی السلام د سره پر راغله درد د شرک د پاره وبدا مشران یو تعویلو کې کشران یې پس رواني بیا چې کان ناس امه واحده فاختلفوا سره خو خلق ټول په شرک کې مبتلا او په شرک کې فبعث الله نبیین رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغله هغه زمانه کې سو پاره وګه شرکو دا تعویل مخکنو استادانو کړل بس ټول پای لګیاري موږ دا نه وایو چې غلط ته خو زیات مناسب خو نه دی زیات مناسب دا چې کان ناس امه واحده و خلق ټول یو ډله ټول مشرکانو داغی دا پارا فبعث اللہ نبیین اللہ رولے انبیاء مبشرین زیری ورک ان کی سوک چی داغی منی ومنذرین او تنبیح ورک ان کی سوک چی داغی منی سوک چی منی توحید داغی زیر ورکی اور سوک چی پا شرک بانے ادری کی ناغی انذار ورکی وانزل معاهم الکتاب او نازل ایک داغی سر کتاب بالحق دا حق دا اظہار دا پارا ہر کتاب د حق د اظہار د پاره قرآن هم د حق د اظہار د پاره دی چې دې باندې حق کارګي حق باندې توحید د الله یوال خلق تو خود لشي د شرک رد شي ليحكم بین الناس دې د پاره چې فیصلو کې د خلقو په میس کې فی مختلفو فيه پای سیس کې دې په کې اختلاف کړو کم سیس کې چې اختلاف کوي نو قرآن باندې باغا واضح شي ومختلف فی اختلاف نہ کرے پدی کتاب کے للذین مگرائے کسانو تو ہو چغیل دا کتاب ورکڑی شو حق سر اختلاف سو کئی خلقی چغا عالمانی خو دنیا پرست درباری علماء سو او تو ہوئے لیکن آتے نہ ہونا ہوئی مجھول سی غدا اختلاف نو کڑے پدے کی مگر آئے کسانو او تو ہو چغیل دا کتاب ورکڑی شو من بعد ما رستو دینا جاتهم البیناتو چراغ لیو دیت دلائل دی ولی اختلافو کو بغیم بینہم اغزور مرس کم چی بار بار منگوے لے دا وجہ دا حسد نا چے دی پمیس کرے دی پزلونو کرے یا دا وجہ دا بغاوت نا چے دی پزلونو کرے دا اللہ باغیان دی دا غد رسول باغیان دی دا شان یو صورت حال بس پیغمبر چراغ دا شان حالت ہو خلق بداغ مخالف شو سو موافق شو دا سروز پوری پلان کے دائی پلان کے داوئی پلان کے داوئی پلان کے داوئی پوسٹر چاپ گئی خلق کنزلی گئی خبری گئی وقت تیر شی اندازو لگی بخپلخ فہد اللہ الذین آمنوا ہدایتوں کا اللہ کسان تا چی مانے راولو پائی خبر ہے کہ اختلافو فی جدی پا کہ اختلاف کرو من الحق دا حق نابیز نہیں پخپل ذن بدا سے وقت راشی لسکالا پس دو لسکالا پس چی اللہ رب العزت خلق تا حق کار کی پہچان شی دا خلق اخلاق نہ پتو لگی عادات نہ پتو لگی علم نہ پتو لگی موازنے نہ پتو لگی اللہ حق تلار کو لاوی پخپل مان واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ رسی چرا چوغاڑی نے غلارتا ام حسبتم ان تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم
دا ترغیب دے جہاد طرف تا آیا ستاسو دا گمان دے ان تدخلوا الجنت چې تاسو با جنت تور داخل شئ دا خوار سو کوئی جنت تبزو منگم وایزو خودی سره قرآن وی یو خبر او تړه ځان سره ولما یاتکم او حال دای چې تاسو نه راغلی مثل الذین حالات د تکلیف دای کسانو خلو من قبلکم چې تیر شوی دي تاسو نه مخکې تکالیف خو راځي دین په بارک تکلیف راځي تب هغه کې کامیابی حاصل ہے هغه نرسته به جنت ته ځي جنت لار کې نه پروت سړی ټکر وخریو به اختیار هغه ته ورځي دا لپاره بس عقاید اعمال اخلاق پلول غوړي مستهم الباساء والضراء رسیدلی وغی تا بدری او مالی تکالیف وزلزلوا وغیجل قول شو او بجل قول شو تکالیف شراحی سړی عقل پځای نه بیا او بجل قول شو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه تر دې چې ویل برسول او هغه چا چې دا هغه سره به متا نصر الله ته چې ماده ته داو کې چې کله به د الله امداد نه پدې بیا سوال راځي دا به جواب کوي لکه دا سوال خو هغه څوک چې متا نصر الله د الله امداد بکلې چې دا هغه شک د الله په امداد دا دې معنا باندې مخلق دې استعمال عربی کې وګوردار ځای کې دغه معنا باندې نه تر کاش په معنا وزلزلوا دی وجل قول شو حتى يقول الرسول تر دې چې ویل برسول والذین آمنوا ما هو اچا چې ایمان راړو دا سره متا نصر الله کاش د الله امداد وې افسوس د الله امداد وسوي کنه سمره بخره په دې معنی اشکال نشته ویل یا سره او به ویلی شو تعالی ان نصر الله قریب یقینا د الله امداد ډیر نږدې دی یسلونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین دریم باب دا 242 آیت پوری زی دیتا تدبیر منزل اتلس حکم نہیں پدے گا تدبیر منزل تدبیر چلول منزل کور د کور د چلولو اتلس احکام ستا کور ستا کله ستا ملک دا بسنګ چلے ادا سونه داسري چې دا عام انسانان کولیش په دی وجہ قرآن مجید دا خی چې دا اوکه دا زدکه اتلس امور د تدبیر منزل اول بیان الانفاق تک ډیر مالدار او که متوسط مالدار او که ادنا مالدار او چې فقیر او غریب نه تو جیب کے بلڑم نہ کہنے انفاق فی سبیل اللہ بکے اللہ پلار کے با خرچ کے مشر شیخ یو خبر ده کنا چې دا خلق کله زما مرګري نه کړ ودي بدعات کوي ټول شرکیات کوي پیسې ټکے رسمونو رواجونو بدعاتو کې سلوختو کې یو ځای بل ډېر شي پیسې ور کوي بیا به ویل چې زما مرګري شي دلش یعنی بیا په صحیح ځای کې پیسې نه لګي ډېر خلک داسي چې هغه دې مسلې ته وړېدل هم دې لپاره چې دې عالمان سره وړي دا خره سم نه ده ته دې علماو کم غریبانه ني هغه تپوس کوي حالات معلومه وي او چې کم شي ضرورت ولا ور کوي دا خو ځان کې ما پیدا کوي جتا دبا ستایو غریب عالم وي چې رما کرن دانی نشته ده دا خپل ته سرسترګ لري وګوره دا خون کوي دی موحد سره متبع سنت سره سخاوت ډیر خون کوي استاد شوم نه ده کم شاګرد چې شومتیا کوي ابو زموږ شاګرد نه دا مرز ځان لري کم ځای چې ویني چې دلته کې پیسې لګولو ضرورت ته بغیر د وینا نه کې پیسې لګاو موږ لمر راغو پیسې بل چالو خپل مرګري معلوم کړي چې کم غریبانان دي هغه لور کې پیسې دغه وړیر داسي چې داغي کرایه بنئ تاسو دې څه تجربه دا تجربه ما تشته
زمونږ یو ملګری و ما ته ته پر خپلو شاګردانو پیسې کېږده چې تا د میاشتې څه پیسې درکوي نو ښه وایي. ما ورته ما ته به د لتوب چل نه ښیه. خیر بیا ورته ما یې راشه یو هلک راځي ډېر لرې نه هفتهوار کلاس ته زمونږ. ما یې ته چې راځې کم نه راځې پلان کې ځای نه راځم د پیسو څه چل گئے 100 پیسے یې لګي جی 200 روپے مې اتلو راتلو لګي دا کم ځای یې جی بس قرض اخلم. نو ما یې دلته زه پیسې ووایم نو زما ضمیر څه شو زما مردانګي څه شوه نو مې تعالی اوس څوک پیسې درکړي نو ما دې ته راله راکړي. دې کې داسې کسان چې واقعي غریبانان دي لیکن د قرآن او د حدیث د علم دی داسې چې دا سړی مستغني کوي شکل وی دا غریب نه نور وی غریب دا معلوم کې که د درس کې کسان او کبار یې دا معلومه وی دا کسان دې کې ډېر داسې دي چې زمونږ د خیر او زکات هم مستحق دي ډوډۍ درکې نه لګي شومتیا خوند نه کوي موحد سره شومتیا خوند نه کوي سخا ډېر خوند کوي د سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې سخیان شي اتباع یوازې دی کې مه کوئ چې تاسو بس ګیره وساتله او حق دی ومنه د هغې انفاق فی سبیل الله ته مه ګورئ د هغه څومره انفاق فی سبیل الله دی چې چیله یې لاره کړې وه سیده عایشه ته یې ویل دا خیرات کټوله په دې څوک عمل نه کوي که نه چې چیله یې باره راکړم خلکو کې به تقسیم کړم دا سنت نه دی. ماښام رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی تپوس کوي چې څنګه چل دی چیله دا ورته جواب کې فرمایي چې ټوله خرچ شوه الا الکتف یو ولې پاتې دی یو ولې پاتې دی هغې هم خیال نه و چې ولې چونکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خوښ دی خاوند هم دی که نه دا بدله پوخ کم خوند به وکړي هغې په دې لالچ هغه ایثار کړی ده نو د هغه جواب دا چې ټوله پاتې را مګر یو کتف ټوله پاتې دا مطلب چې ټوله جنت ته لړه او دا یو کتف دنیا کې پاتې دی کوم چې زه خورم دا پاتې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنتونه هم کله کله ژوندي کوئ د سخا صحیح صحیح قصې کوئ خلکو ته شومان نه شوم بنده نه ښه هغه متلې محاورې چې دی باب کې څوک وي نه اخی دی بیا چې بخیل سړی کار څومره ښه شي که نه نو دی الله ته مبغوض وي بخل ښه شی نه دی. قرآن د انفاق چپټر شروع کړي دلته کې په دې به عمل کوو هغه حدیث چې کوم دی چې طعام الاثنین د دوو کسانو خوراک 16 کافي درېو هغه 16 کافي 4 نو په دې عمل وکړي ځانه سیوا کوي چا نه سیوا کېږي نه دا په زوره شو کوي خولې نه په زوره شو کوي چې د یو ورځو کې دویم ورځو کې تا ته به چسکه ولګي دی چې ما خپل ضرورت قربان کړه بل ورکوم. الله د مؤمنانو صفت څو ښودلی دی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دا یوازې په خولې مه وایې که نه دا عملي کې چې تاسو ته طعم د ایمان وسکې د ایمان خوند سړی لا اخیسته کي چې په دې څیزونو عمل وکړي دا نفس ته ډېر ګران لګي دا حق پرستان ټول شوماني ظالمان دا لرې کې دا مرض ځان اول بیان د انفاق او مصارف رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څومره شاندار طریقه وه هغه ته چې وکله ضرورت پیښ شو نارینهو نه به هم پیسې وغوښتې بیا به زنانه خوالم ته هغې ته چې ویم خبرې وکړې به د خپلو غوږونو نه والی راوباسلی د ګریوان نه به چې کوم دی هار روښ کو د الله په لار کې به لګو دا عبرتونه دي. یسألونک حدیث ته تپوس کوي ماذا ینفقون څه خرچ کو څه خرچ کو څه شی خرچ کو قرآن دلته نصاب نه ښیي که فرضیت خو نه دی مراد فرضیت دلته نه دی مراد قل وایه ما انفقتم من خیر هغه چې خرچ کوئ تاسو سمال مال شر نه دی دا سړی شر دی نو مال خرابوي مال ډېر بهترین چیز دی په دې د الله رضا سړی حاصلولی شي حج پې کولی شي
غریب غربا امداد پہ گولی شي او خپل ملا به هم نه غي سر به ټیټ نه جیسے چلو گا مال غټه په خپل خو باندې ولاړې ډیر پاره چې الله په لار کې خرچ صحیح کول شي هر څه چې خرچ کوي زکات نه مراد دلته کې موقع ته وګوره هغه مطابق خرچ کوا هغه چې خرچ کوي تاسو من خیر سمال فلل والدین د پلار مور د پاره اول خرچه مستحق څوک دی ستا پلار مور تو زوی غټه پلار مور د کمزوري دی اول غیله ورک ځکه مایل دا فرض نه د خبره فرضیت نه خي دا عام خرچه ده اول خرچه پچاو کم په خپل پلار مور راشه د باز خلکو ځامن نه بلا شي پیسې غټي پلار د پیسې نه خي جاړي غریب لوی خلک افیسرز وي 21 22 گریډ کې خلک مونږ لیدلی چاله کونه روپے غټي لیکن پلار له یو پیسې نه ورکړي قران وی داړو باندې مستحق دی ولې دا پتا مهنت کړل دی نن کې یو زوی نه لوی سړی جوړیږي دا چا جوړ کړی پلار جوړ کړی دو کسان دی داغي دا عمل یا د مهنت شکریا څوک نشي ورکولای یو پلار یو استاد دا دو داسې هسته دي اګپ لګي خلک د استاد به څوک حق ادا کوي نن هر یو سړی کا کې څه انسانیت ته څه شرافت ته څه پوهه ده دا استاد په زور ده دا خو دې معاشري استاد شرمول دي او استادانه کې هم د درې کم اصل وراشي نه غټول شرمای دا غلطي مکوئ پلار مور او استاد د دې مرتبه دا ډېر اوچته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټول نه بهترین خیرات هغه دی چې یو پلار د خپل اولاد خلک کړي د اولاد باندې د پلار نوم نه کیږي کنه ځکه بار خو ډېر سخی خو لیکن اولاد له سنور دا لری کې دا خبرې زما اولاد غټي او نه غټي دا رستو خبرې دي اولاد باندې خرچه غوا اولاد چې غټي او پلار نه غټي نه پکار دی چې په پلار خرچ وکړي فلل والدین اول سوګ دی پلار او مور خزا اولاد دا رستو دي دا غدا په والاقربین او رشتہ دارو دا پارا یتیمانو دا پارا مسکینانو دا پارا ابن السبیل او مسافر دا پارا خرچ کوي نو پدی باندې خرچ وکي پدی والله تاسو اجر درکړي وما تفعلوا من خير او هغه چې کوي تاسو سنيکی فن الله بي عليم یقین الله پای پوي دي چې الله پوي دي اجر بدرکړي کنه لګنی کی دا وړنی کی دا لوی نی کی دا الله اجر درکړي کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم دا دویم حکم دے دیتا حکم القتال وی ستا دنیا والا غیسمیگی چکلا غیر مسلم تا تنگی دے اسلام دا وجه نو جتا دا غی کپرے والو زیخ کم سڑے چی دا اسلام لار کے رکاوٹ دے دتا قرآن حکم دے جتا سرب قتال کولیش فرض کرے شعر پتا سبان قتال قرآن جہاد نہ ہوئی دلتا کے لفظ جہاد یہ حلق بیمانے ہم کہی کا نا چیزی سے قلم چلو مدام جہاد دے اور ما پچا خلبانے میں چاہتا خبر ہو کہ جماعت تراش دام جہاد دے پر جہاد کی تعویل کی گا لیکن قتال کی تعویل نہ کی دا ظلم نہ رہے دا سے یہ چیز ہے جو قرآن نیخ بنے گا خبر ہے قتال چراشی اور فرض شیدہ بیا فرض دے کتب علیکم القتال انگریز د ټول لړمبه کوشش پدې کړو چې دا منسوخ شي نو دیره پر سر سید پیدا کو بے مرزا پیدا کا مرزا گاما نیلوی صاحب مرزا غلام احمد مرزا گاما ہوئے مرزا گاما پیدا کو داغا نظم دے اب چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال دا منسوخ شوی دی جی ذکر چې کوم آخری عیسی علیہ السلام راضی ناغا یزع الحربتا یزعل حربت حالا جزیہ رہے شیطان دا جزیہ نہ خربہ جو گئے یزعل جزیتا جزیہ با ختم شی انہیں ٹول خلق با مشرکان با قتل شی صرف مسلمانان با پاتش نو جزیہ بنائی بیا کرنا کافر بنائی دے ظالم الحربہ دے چٹکی ہو گئے دا حیلان دے زیر ہو گئے رے دا پاس ٹکے ہو گئے دا بین تدبو ٹکے ہو گئے جزیہ بنا شی دا دو ظالمان دے جزیہ نے حربہ جوڑا کرنا حربہ بنے جنگ بنائی نبی ویزا یسوع مسیح ہیں
او زاغه مزما مبارک چې پیشګوئی زه اعلان کوم لکه د نبی یو سترګې و نه یو سترګې د پیغمبر سترګې یو نه دا سترګې دوی په نبی کې جسمانی عیوب نه تا ته دا چاوي چې ته راځه شریعت اخو دی خوګه قتال فرض دی اسلام کې الجهاد ماذن الى یوم القیامه اب قیامت پوری دی دا خپل شرطونه دي هغه شرطونو مطابق وځي مرزا سره زما ملاقات نه شوه مرزا وړه مخکې مړ دی هغه 1800 کې مړ دی تاسو خیر ده 200 کاله وړه مخکې مړ دی دا یو سترګه وګڼه ماری دی نه خو دا تاریخ کې دا لیکل تصویر یې اوس هم شته زما خو هم دا زما پرویز سره ملاقات دا لوی خلق پرویز دی مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ دے رشید احمد لدھیانوی صاحب دے مودودی صاحب دے دا احتشام الحق تھانوی دے عنایت اللہ شاہ بخاری دے قاضی شمس الدین دے دے ټولو سره الحمدللہ زما ملاقاتونه شوي البانی رحمہ اللہ امین احسن اصلاحی کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قتال وهو کرہ لکم روافض وی دی که صحابه بدی ده څنګه الله یې فرض دی دي ته بدلېږي هلکه سم کافر ورته ووایه جړه دی یخشي اسه خبره دی طبعی کراهت وی جنگ انسان طبعی طور ښه نه ګڼي انسانی فطرت دی لیکن تنگ آمد بجنگ آمد بم تاوریدلی چې سړی خامخا تا ته رکاوټ پیدا کوي نو نیک نه نیک سړی لاس راوالی ادارې مخ له روبغی چې ته هر وخت بس بل کار دی نشته دې ته کراهت طبعي وایي کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ وهو کرہ لکم او حال دا چې هغه طبعي طور تاسو ته بد لګي واسان تکرهو شیئن او ډیر کرته بد غنه تاسو یو سیز طوعا وهو خیر لکم او حال دا چې هغه ستاسو لپاره بهترین تجربه وکړئ خپله یو سړی براشي شکل شباهت به ډېر ښه نه وي ستا به ډېر خوښ نه وي ناګوار غونده وي خو چې هغه تا سره کوم سلوک کېږي که نه نو ته به وایې جره پرې سر یې کېنو دا انساني فطرت دی بعضې څیزونو نه سړی ښه نه لګي ورته بعضې شی به یا به ستا ډېر خوښ شي بني آدم به دې خوښ شي ځای به دې هم خوښ شي خو چې دوه درې وخته تېر کړې که نه نو بیا به تا ته پته ولګي چې څه پلانجه وړېدلی دا قرآن هغه قاعده ښیي تا ته یعنې خپل طبیعت مطابق فیصلې مه کوه که نه چې تا ته یو شی خوښ دی نه ګنده یا به ښي او چې تا ته یو څیز بد لګي نو دا به داسې نه داسې نه ده آسان تکرهو شیئن ډېر کرته بد ګڼئ تاسو یو څیز حال دا هغه ستا دپاره بهتري او ډېر کرته مینه کوئ تاسو یو څیز سره طبعا وهو شر لکم او حال دا چې ستا دپاره ناکارئ نو دا قاعده شوه قاعده دا شوه چې والله یعلم وانتم لا تعلمون دې څه مطلب چې الله پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ تاسو نه پوهې خو نه الله پوهېږي په هر څه او تاسو نه پوهېږئ په هر څه الله په هر څه پوهېږي د دې او تاسو په هر څه نه پوهېږئ نو ځکه کله تاسو یو څیز ښه ښکاري منځ کې ښه نه وي او کله تاسو یو څیز بد ښکاري منځ کې هغه ښه وي ولې علیم بکل شی هغه الله دی او تاسو په هر څیز نه پوهېږئ